बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د دې ملا درد چې کوم خپې ته راکوزیږي یا بعض ټایم کې صرف په خپه باندې چې درد دي نو د دې وجم اکثر چې نو هغه د ملا نه یا او بعض ټایم کې په ملا باندې وسره درد ای بعض نه مخکې تاسو سره ما دوه درې پیره په دې باره کې خبره کړې و دا زموږ یو پیشنټ دی د شیر علي نوم دی د کشمیر نه راغلی دی نو ما د اجازه ته وغوښته چې لکه تاسو باندې د دې خلکو د پویولو لپاره د دم دا مسله ده نو ما ته لږ ته وایي چې تا ته دا تکلیف څه څه دی ما د تکلیف زما د نری ملا د درد شروع شي په نری ملا نو سره لږ درد دي د دې څنګه نه کولې د لاندې دې ځای پورې درد راشي بیا لاندې نه ځي او دا ته چې دا لس ورځې وشو زیات شوی دی اوس مخکې 2022 کې دا مثلا ما ته بیا ختم شو اوس 10 ورځې کېږي چې بیا راغلی دی لس ورځې او اوس تا ته دا زیات تکلیف چې دی دا په کم پوزیشن اوس چې ته ناست دې ټایم تا ته درد شته سر زه چې 10-15 منټ کېږم د هغې نه پس که زه ګنټه هم ناست یم زما درد نه 10-15 منټ یې بیا نه یې د هغې نه پس خو بیا پاسېدی نه شم زه واپس چې پاسم بیا راپرېوځم او چې ډېر وخت په ولاړې باندې ودرېږم نو بیا کېناستی نه شم بیا راته تکلیف دی اوس زه لږ د معاینه کوم د خپې چې تاسو ته لږ اندازه ولګي چې په دې کې کم پوینټس چې دي د اپریشن دي کم د اپریشن د نه کولو دي نو دې کې مخکې ما تاسو ته یو په هغې باندې دغه کړی چې هغه دې کې کم د خپه چې مونږ اوچتو کم ته چې مونږ SLR وایو سټریټ لیګ ریز نو هغه کې کم پوزیشن کې چې دته درد کېږي هغه لږ ګورو ریفلیکس په دله ګورو د دې او بل د دې خپې چې کم پاور دی نو هغه به پکې ګورو چې د په دې پټو کې کم طاقت دی چې هغه پکې څونه دی نو ما تاسو ته ویلو چې که دا درې واړه پوینټ دی چې لکه طاقت دی یو پکې کم شوي نو هغه چې دی نو دا هم یو پوینټ دی داسې ریفلیکس چې دی کم چې دلته د کونډۍ باندې چې کولي نو هغه یو پوینټ دغه او بل د خپې د اوچتولو دی دا اوس ګورو تاسو وګورئ دلته لږ سم SLR کو سټریټ لیګ ریس چې کله دا درد وشي نو ما ته وایه شروع شو دا SLR چې دی نو دا د تقریبا د ټایم کې 70 ډیګري پورې دی نارمل چې نو 90 دا بل خو به موږ دا د خپل دا وګورئ تاسو دا 90 پورې لاړه او دا درد چې دلته کم دلته کېږي نو دلته تقریبا 70 ډیګري کې درد شروع شو دا یو پوینټ په د پازیټیو دی اوس په د ریفلیکس موږ وګورو کوم د کونډۍ ریفلیکس دی ریفلیکس د هم نشته دی همني ریفلیکس دی اوس د دې پاور دغه کوو چې دا وګورو په دې پنجه په بره زورو دې سره د مات خو نشته اوس د پاور دلته کې ښه کافي پاور یوازې په دې ګوتو لاندې وکړه خپله نه داسې سیده اوس یې سیده کړه وغځوه سیده کړه راغونډه کړه راغونډه داسې شو راپاس د ده چې کوم دغه دی نو د اپریشن لپاره چې کوم دغه مونږ تاسو ته یاد کړو مخکې نو هغې کې د ده 2 پوینټس دغه دي پازیټیو لکه ریفلیکس هم نشته او بل د ده کوم SLR چې دی نو دا هم پازیټیو دی خو ښه خبره دا ده چې دې کوم پاور دی مسل پاور هغه صحیح دی ټیک دی نو دې به مونږ کنزرویټیو ټریټمنټ باندې اچو لږ ایکسرسایز به ورته ښایو او ټریټمنټ به ورله ورکوو نو د دې ریسپانس به ګورو نو فرض کړه دې سره زیات امکان دا دی چې دې به ډېر ښه شي به سره امپرومنټ به وکړو او که نه بعضې ټایم کې دې به بیا 2 هفتې یا 3 هفتې پس دوباره وګورو چیک به کړو نو بیا به پکې دا 3 واړه پوینټس چیک کوو هغې نه پس به بیا مخکې ډیسیژن کوو مهرباني